أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. سورة آل عمران دي آيات نمبر 138. هذا دغه بيان للناس دفار دخلق وهدى وموعظة للمتقين او هدایت دی او نصیحت دی للمتقین د پرهیزګارانو لپاره. د آیات د مخکې آیاتو سره ربط واضح دی چې په مخکې آیاتو کې الله عزوجل د مؤمنانو ته د جنت یادونه وکړه. مؤمنان په دې امر کړل چې تاسو مغفرت او د جنت طرف ته تیزی وکړئ، یعنی په دنیا کې د الله تعالی د طرف مغفرت او په آخرت کې جنت حاصل کی، او دا جنت تیار کړل شوی دی د متقینانو لپاره. بیا د متقینانو صفات بیان کړل د دې لپاره چې د جنت د حصول لپاره دغه اسباب په کار واچول شي نو جنت حاصلېږي. بیا یې وروسته د جنت وعده شي وکړل چې دا جنت بداشي. نو الله عزوجل دلته فرمایي چې دا ټول خبرې موږ تاسو ته په دې قران کې کړي، او دا قران دا د خلکو د لپاره بیان دی، یعنی کدی په دې کې غور وکړي، عبرت حاصل کړي، نو هر څه به ورته واضح شي. او دا قران کریم هدایت دی، نصیحت. او د دې هدایت او نصیحت څخه هغه څوک زیات استفاده کولای شي چې د تقوا خاوندان دي. الله فرمایي هذا بیان للناس، دا قرآن کریم بیان دی للناس د فارد خلقو. پدې کې خلق غور وکي او فکر وکي، نو د خلقو د فار بیان. همیشه د یو شي څخه استفاده هغه وخت سره کولای شي هغه شی په خپل استعمال کراوي. که په استعمال کې یو شی څوک را نه وړي، نو نفس دا هغه شی په وجود باندې فائدہ نه رسیږي. استعمال ضروری دی چې سړی هغه شی استعمال کړي. د مثال په توګه که یو چاته موټر ولاړ وي، موټرسایکل ولاړ وي، او دی هغه استعمالوي نه، نو خدای په هغه باندې یو ځای ته ځان نشي رسولی، او نه د هغه څخه منافع او ګټې لاسته راوړی شي. د الله تعالی د کلام مثال عین دغه شی دی. د همدې دپاره الله تعالی نازل کړي دي چې خلک یې ووایي، زده یې کړي، عبرت پرې واخلي. نو دا نه چې فقط مازې یې په تاقچه کې ایښي وي او په کوټو کې پیچلي، بس په ورځ کې اپلام وشي. ولو کدا خپل په ځان کې ښه کار دی چې د قران کریم تعظیم دی، لیکن قران کریم د دې لپاره نه دی راغلی، بلکې د دې لپاره راغلی دی چې د الله تعالی پیغام سره یې واوري او په هغه عمل وکړي. الله فرمایي هدایت او نصیحت هغه څوک حاصلي چې هغه متقیان او تقوا لري. او تقوا هغه وخت حاصلېږي چې د سړي د خدای کلام او د الله د پیغمبر احادیث دوی په علم ولري. وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا تاسو سستيري مه، ولا تحزنوا او تاسو غم مکوي، وأنتم الأعلون حال دا چې تاسو بلندیاست. ان کنتم مؤمنین کچیر تاسو یاس مؤمنین د ایمان خاوندان. د دې آیات تعلق ته او یوصل او نمبر آیات سره دی چې مخکې تیر سو، چې اشاره ده د احد غزا لره. پدې کې هم د احد د غزا واقعا او مقاصد بیانې، او ربط هم د مخکنی واقعې سره بالکل مناسب. مخکې دا خبره سوې و قرآن کریم هغه ځایونه بیانوي چې ضرورت وي تفصیلی واقعات بیا پرېږدي. نو ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. دا آیات هغه وخت نازل سو کله چې صحابه کرام رضی الله عنهم د احد په میدان کې ظاهرا سماعت وکړل، او په دا وخت کې ځینې ملګری په شهادت ورسېدل او ځینې یې انتهایی سخت زخمیان وو. نو په دې وجه باندې هغوی انتهایی زیات غمجن وو. د احد په جنگ کې خو تاسو یې واقعات اوریدلي دي. په ابتدا کې مسلمانان بریمن سول، او بیا په مابین کې حالت داسې پیر سو چې کافران غالب سول،
او په اخر کې بیرته مسلمانانو ته الله فتح ورکړه چې د کافرانو حمله دا شاته ولاړه. لیکن په دغه جنگ کې بنیادی کمزوري د درو وجو څخه پیښ شو. اول دا چې د جبل الرمات د صحابه او تر مابین لفظي اختلاف پیښ شو. یوه ډلې صحابه کرام ویل چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې امر کړی دی چې موږ به دغه ځای څخه په هیڅ حالت کې نه ځو. بلې ډلې ویل چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه امر د تاکید د پاره وو، یعنی د جنگ در وخت پورې د جنگ د ختمېدو څخه وروسته د امر نشته. دومره وجه دا و چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حکم مخالفت وسو، چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حکم مخالفت وسو، نو دا دومره وجه د کمزوري. او درېمه وجه د کمزوري بیا د دې څخه وروسته دا پیښه شوه چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د شهادت आवाज خبره شو، چې شیطان دا आवाज خبره کړ. نو د دې په وجه باندې په صحابه کرامو کې دوه کار محسوس شو. یو دا چې صحابه کرام وردا پیښه باندې انتهایی زیات غمجن او پریشان، او دوم دا چې د آینده د لپاره فکرمن سوله چې مسلمانان به کمزوري شي او د انسانیت هغه امامت او رهبری چې د دوی په لاس کې ده دا به د لاس ووسي. نو په دې باندې انتهایی ډېر پریشان. الله تعالی د دوی د اطمینان او تسلی لپاره دغه آیاتونه را نازل کړ. تقریبا بیا تر دغه ځای پورې تر 143 آیات پورې په دې ټول کې د صحابه کرامو لپاره تسلی او بلکې د تمام امت لپاره تر قیامت تر ورځې پورې تسلی ده. او په جهادي مسائلو کې اصول او ضوابط ورتشي چې دا په ژوند کې راځي، تاسو باید دغه ضوابط او اصول مطابق ژوندۍ تیر کړئ. نو روانو آیاتو کې الله تعالی دا خبره ورته بیانوي: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. یعنی کتاسو د اوس د پاره مغلوب سولاس نو څو سوال دا خو دومره خطرناک خبره نه ده، بلکې ولا تهنوا تاسو همت مبایلی، ولا تحزنوا او غم مکوي، وانتم الاعلون او تاسو بلند یاست، تاسو غالب یاست د نتیجه او د آخري انجام په اعتبار. ان کنتم مؤمنین کچیر تاسو یاست مؤمنان، یعنی کتاسو یقینی مؤمنان یاست او د ایمان پر مقتضیات ثابت یاست چې تقوا در پکشي کې ده او صبر در پکشي کې وي. ځکه چې مخکې دا د وشه ذکر سول د جهاد د پاره، نو نفس ایمان هغه وخت د سړي د کامیابی ذریعہ ګرځي چې ایمان او د ایمان چې کومه غوښتنې دي دا پوره. که خالی په خپل باندې د ایمان خبره یې نو په دې سره بیا د تقوا او کامیابی نه راځي. نو د ایمان په مقتضیات او په غوښتنو باندې باید تاسو ثابت یاست چې تقوا ده او په مصائب او مشکلات باندې صبر. نو لا محاله به کامیابی تاسو وي، ولو که ابتداء نه څه شکست او ناکامي راشي. دا دومره ډیره د غم خبره نه ده. یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله. اوس الله تعالی د دې ځای څخه آیاتونه حکمتونه بیانوي چې دا واقعه چې پیښ شول او تاسو ظاهرا په دې کې څه شکست وخوړی او یا دا مصائب چې رالل په دې کې څه حکمتونه دي. یمسسکم قرح کچیر ورسېدل تاسو لره قرح غم او صدمه، فقد مس القوم نو یقینا رسیدلې ده القوم قوم ته قرح زخم او صدمه مثله داغه په مثل باندې. یعنی تاسو غم او پریشانی مکوئ، ځکه که تاسو ته دلته د احد په میدان کې پریشانی پیښ شوی او سملګری مو په شهادت رسیدلی او سملګری مو زخمیان شوی، نو عین تاسو د خپل دشمن ته هم یو کال مخ کې په بدر کې دغه سه مشکلات رسولیو. دا وی هم دومره ډیر خلک قتل شوی او د هغوی هم دومره ډیر خلک بنديان شوی او زخمیان شوی. نو دا څه د پریشانی خبره نه ده، دا خرازی. یمسسکم قرح کچی ورسیږي تاسو لره قرح صدمه او زخم او پریشانی، لکه دلته د احد په پیښه کې چې وسول
لقد مس القوم ینو یقینا رسیدلی و قرح تکلیف او صدمه مثله داغه په مثل باندې فقد مس یقینا رسیدلی و القوم وقوم لرا کافران و د بدر په پیښه کې قرح زخم او پریشانی مثله دغه په مثل باندې نو تاسو په دې باندې پریشانی مکوئ چې आवाज به دا مصائب تاسو ته متوجي بلکې دا زخم او دا قتل دا دشمن ته هم پیشي نو تاسو د جهاد په میدان کې او د آینده د لپاره په خپل عزم کې سستی مراولي دا څنګه د چې आवाज تاسو زخمیان کېږي تاسو شهیدان کېږي او دشمن ته به تاوان نه رسیږي هغه تم رسیږي وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وتلك الايام اوس حکمت بیانې د دې د جهاد او په دې جهاد کې د کامیابی او ناکامۍ چې کله راځي د دې حکمتونه بیانې وتلك الايام دغه ورځې نو داویلوها موږ اړو دا ورځې بین الناس د خلق تر ما بین ليعلم الله چې معلوم کړي الله عز وجل الذين اغكسان امنوا چاوي ایمان راوړي دي ويتخذ اونس منكم داوین شهداء شهیدان والله عز وجل لا يحب الظالمين نخشي ظالمان نو اول حکمت الله تعالی بیانې وتلك الايام نداولها بين الناس دغه ورځې نداولها موږ اړو لاس پلاس کوي بین الناس د خلکو تر ما بین یعنی دا زموږ معمول دی چې موږ د حالات اړو را اړو یو ورځ یو طایفه غالبي بل ورځ بیا هغه مغلوبي بل ورځ بیا دا مغلوبه بیرته غالبي هغه غالبه بیرته مغلوبي د خلکو تر ما بین موږ دا معمول دا جاری ساتو دا سلسله به وي یعنی یو قوم به غالب کړو کله به بیا داغه قوم بیرته مغلوب کړو اول به ور باندې غالب کله د دې برعکس کار کوو چې همدا تاسو سره هم وکړه په بدر کې مودي مغلوب کړل تاسو مغالب کړاس او دا د احد په میدان کې مو بیا تاسو مغلوب کړاس دوی مغالب کړه نو دا یو حکمت دی چې موږ دا کار کوو د دې لپاره چې خبره واضحه او روښانه شي وتلك الايام او موږ معمول دي چې دغه ایام نداولها موږ لاس فلاس کوو چې غالب او مغلوب پکښ راوځي بین الناس د خلکو تر ما بین دوم حکمت بیانې وليعلم الله الذين آمنوا او بل د دې لپاره موږ دغه کله غلبا کله مغلوبیت کله فتح کله شکست راولو ليعلم الله چې الله تعالی معلومه کړي ظاهرا خلو توروشي الذين اغكسان امنوا چاوي ایمان راوړي تر څو مؤمنان ښکارسي او مؤمنان خلو ته اوروشي ځکه چې د مصیبت په وخت کې د مخلص او نیک انسان امتحان اخستل کیږي چې د مصیبت په وخت کې معلومه شي چې څوک یقیني مخلص دی او څوک یقیني نیک عام حالات کې خو هر یو دا د بزرګي دعوام کې د کلک ایمان دعوام کې د کافرانو د مخالفت دعوام کې او چې کله حالات راسي بیا معلومیږي چې اوس دې څه حالت دي نو الله تعالی دا واقعات ځکه پیښي چې یواري د امتحان د ایمان امتحان هم واخصي نو دوم حکمت بیانې وليعلم الله او د فار د دې چې معلوم کړي الله عزوجل ظاهرا الله عزوجل ته معلوم دي فقط چې نور تی روشي الذين اكسان امنوا چاوي ایمان راوړي دي دوم حکمت د دې غلبې او د مغلوبیت او د حالاتو دراتلو دای چې پر خلکو د حالات راځي د دې حالاتو دراتلو یو بل حکمت دادي دریم حکمت الله بیانې ويتخذ منكم شهداء او بلدا چې يتخذ ونس منكم استاسو څخه شهداء شهیدان او بلدا چې پتاسو کې زینو ته د شهادت لوړه مرتبه ورکی نو بل حکمت ادا دی چې په جهاد کې شهادت دا مطلوب دی ځکه د همدې شهادت د پاره ډیر کسان قرباني ورکی نو الله تعالی دا د جهاد واقعات ځکه پیشي
چې په دې کې شهادتونه راشي، ځکه چې د شهادت په وجه باندې د شهید خپل ډیره لوړه مرتبه ده، او بیا د هغه کسانو چې د دې شهید دوستان دي د هغه ډیره لوړه مرتبه ده. په دې وجه باندې الله تعالی ډیر احکام پیدا کړي. که سړی شهید شي د هغه د شهادت په وجه باندې د هغه د کورنۍ د ډیرو کسانو مغفرت کیږي. حدیث کې راځي چې 12 کسانو مغفرت کیږي، او ځینې روایتو کې راځي دا 10 کسانو مغفرت الله تعالی کوي. هغه قرباني چې د کبیره ګناه مستحق او د سخت عذاب مستحق، او بل دا چې د یتیمانو د پاره بیا د نور مؤمنانو ته یو نوې حکم دی چې دا غو سره به ښه گزاره کوي، نو په دې باندې به احکام جاری کیږي. دریم حکمت دا دی والله لا يحب الظالمين، دا جمله معترضه ده. والله على عز وجل لا يحب نخشوي الظالمين، ظالمان. الله عز وجل ظالمان چې کافرانو او مشرکان دي دا نخشي د دې سره محبت نکي. نو تاسو دا ګمان مکوئ چې د دې کافرانو غلبه به په دی وجي چې ګواکې الله تعالی به د دې سره محبت کوي. دا د دې غالب کېدل دا علت د دې نه دی چې الله تعالی د دې سره محبت کوي، بلکې علت یې اصل دا دی چې موږ مخکې تاسو ته کوم حکمتونه بیان کړ. دا هیڅ کله علت نه دی چې کله دوی غالب سينو تاسو دا فکر وکړي چې دا لکه چې پر الله تعالی ګران دي ځکه اده غلبه ورکړل. هیڅ کله خبره داسې نه ده. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. چلرم حکمت بیانی وليمحص الله او د پاره د دی الله تعالی دا واقعات راولي ليمحص چې پاکړي الله اعلی عز وجل الذين غکسان آمنو چې ایمان یې راوړي دي، او بل دا چې ځینې انسانانو ګناهونه کړي د مصائب او مشکلات وخت ور باندې راشي د خپل رب ته متوجي شي، د خپل ګناهونو استغفار وغواړي. نو د دې مشکلات او حالات پر اتللو باندې یو مؤمن خپل رب ته متوجي کیږي. د رب ته د متوجي کېدلو په خاطر ای الله تعالی ګناهونه معافي. نو دا بل حکمت دی د دې جهاد چې په جهاد کې کله کامیابی او کله ناکامي راځي. وليمحص الله الذين، چلرم حکمت دا دی د دې د پاره الله تعالی واقعات پیښوي چې پاک کې د ګناهو د نحوست څخه. الله اعلی عز وجل الذين کسان آمنو چاغوی ایمان راوړی دي، ځکه چې په مصیبت سره د اخلاق او اعمال تسپیه کیږي. کله چې مصیبت راشي د سړي اخلاق هم پکې معلومیږي او اعمال هم معلومیږي، د دې دواړو تسپیه کیږي. ويمحق الكافرين. پنځم حکمت اعدادی د دې جهاد چې کله په جهاد کې ناکامي راشي، ظاهرا شکست راشي، نو الله تعالی ختم کی ويمحق الكافرين، او ختم کی محو کی الکافرین کافران. بل حکمت دا پنځم حکمت دی څنګه کافران محو کی. د دې وجه دا ده چې کله کافران په کوم جنگ کې غالب شي نو په دوی کې غرور راشي او په دوی کې همت قوي شي، نو بیا مقابله ته تیاریږي. کله چې څوک مقابله ته تیاریږي مرګ ورته راځي. کدی راوځي نه د کوره په ډبرو کې پټ ناشتي راوځي نه، نو بیا هم مرګ تاسو جر نور ته برابرۍ، خصوصا د مسلمانانو په لاس باندې. نو الله تعالی وايي موږ دې ته کله غلبه ورکړو، د دې لپاره چې دې ته جرأت ورکړو، همت ورکړو، نو بیا دوی مقابله ته راوځي. چې مقابله ته راوځي د مسلمانانو په مقابله کې دوی مري، او بل دا چې کله دوی غالب شي نو دوی ظلمونه شروع دي. د دوی د ظلم په وجه الله تعالی دوی ته په غضب او قهر شي، د خدای د عذاب مستحق وګرځي، الله تعالی یې هلاک. ولې تر څو چې دوی د عذاب مستحق ګرځیدنی نه ظلم شروع کړي نه، په نفس کفر باندې الله تعالی دوی نه هلاکي، بلکې هغه وخت دوی هلاکي چې د کفر سره سره ظلم هم شروع کی. نو ويمحق الكافرين، او بل حکمت اعدادی چې محو کی الکافرین کافران، تر څو چې پر کافرانو مسلمانانو ته غلبه ورکړي. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، آیاتاسو ګمان کوي ان تدخلوا الجنه چې تاسو به جنت ته داخل شئ. ولما يعلم الله الذين، او نبوي معلوم کړي الله تعالی الذين اغكسان جاهدوا منكم چې پتاسو کې جهاد کړی وي، تاسو سه جهاد کړی وي. ويعلم الصابرين،
او معلوم کړي الصابرین صابران. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، پدې کې بیا مؤمنانو ته یو عمومي قاعده بیانې چې دا جنت ته په خصوصیت سره داخلي دل دا الله تعالی پر امتحان بنا کړی. نو تاسو دا ګمان کوئ چې بس په خالد ایمان په دعوه باندې، خالد مسلمان په دعوه باندې به تاسو جنت ته په خصوصیت سره داخليږئ، بلکې تر هغه وخت پورې چې تاسو د ایمان دعوه مشپخه کړی نه وي او شکلکه مخلګو ته معلومه کړی نه، تر هغه وخت پورې موږ خالی په دې دعوه اکتفا نه کوو. نو دا خبره هم واوري، ام حسبتم آیا تاسو ګمان کړی دی ان تدخلوا الجنه چې تاسو به داخل سي جنت ته په خصوصیت او په اعزاز سره. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، او نبوي معلوم کړي الله تعالی ظاهرا الذين کسان جاهدوا چاوي جهاد کړي وي منکم پتاسو کې، تر سوچ الله تعالی پتاسو کې مجاهدین معلوم کړي نه د غیر مجاهدینو سره. او ويعلم الصابرين، او تر سوچ پتاسو کې الله تعالی صابرین د غیر صابرینو سره معلوم کړي نه، تر هغه وخت پورې تاسو جنت ته داخلي دلای نشئ. مطلب دا چې خالد خلیه دعوا دا اعتبار نه لري، بلکې الله تعالی وايي موږ احوال راولو، حالات راولو، دغه احوال او حالات په وجه باندې واستاسو jihad او استاسو صبر معلومی دي چې تاسو به د خدای په لار کې jihad کوي او کې نه کوي، که خالي فقط د ایمان دعوه ده او خالي د خلیه د مسلمانی دعوه ده. دغه د ازمر زمانه کې چې موږ اوس پاختې نو الله تعالی وايي دا به موږ خامخا معلومو. نو دا بل حکمت دی د جهاد چې الله تعالی د دې ایمان دعوه کوونکو دعوه معلومي چې ودا دا تر کومه ځای پوري په دې خپل خبره کې صادق. الله ته معلومه ده چې دا نور ته ورشي. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه وانتم تنظرون. ولقد كنتم تمنون الموت، او یقینا تاسو واس تمنون الموت تمنا مکول الموت د مرګ من قبل مخک ان دردی تلقوه چې تاسو د دې مرګ سره ملاقات وکي. فقد رأيتموه، نو یقینا تاسو دغه مرګ ولیدي وانتم تنظرون، او حال دا چې تاسو تنظرون ورته ګوري په خپل سترګو یې ویني. بل وجه دې بیانې چې تاسو د دې نمخ کې چې دا واقعات پیښ شوي نو د بدر د واقعې ورسته تاسو د دې تمنا کوله چې کچيري د بل جنگ پیر شو نو موږ په دې کې د الله تعالی د دین د لپاره قرباني ورک. نو دا هغه جنگ پیر شو تاسو د مرګ تمنا کول، اوس په دې کې د شهادت را لې زخمونه رااله او تاسو په خپل سترګو باندې د مرګ اسباب ولیدل. نو بیا د تیشتي یا د مرګ د بیرڅ د تیشت کول او یا د تمنا هرول خو مناسب نه ده، ځکه دا تاسو خپل د دې تمنا کول. ولقد كنتم تمنون الموت، او یقینا تاسو واز تمنون الموت تمنا مکول الموت د شهادت من قبل ان تلقوه مخکې در دې چې تاسو ملاقات وکړئ د دې شهادت سره. فقد رأيتموه، نو یقینا تاسو ولیدئ دا مرګ خو نه لیدل کېږي، یعنی اسباب د مرګ مو ولیدل د خپلې تمنا مطابق. وانتم تنظرون، حال دا چې تاسو هم ګورئ، تاسو هم دا دی ورته ګورئ چې دا حالات راځي. نو بیا تیښته نه ده پکار او خپل تمنا هېرول دا نه دي پکار. علماو د دې څخه څو فواید را ایستلي دي د قران کریم د دې آیاتو څخه. را روان آیاتونه هم په دغه موضوع پورې مربوط دي، و ما محمد الا رسول. یو خدا چې دا جهاد الله تعالی د دې لپاره یې شي دي چې الله تعالی کوم ځکه باندې کفري نظام نه خوشي او یوازنی شي چې د کفري نظام مقابله کوي او کفري نظام له منځه وړي، هغه جهاد دی چې هغه مسلمانان د دوی په مقابله کې تور فلاس کې واخلي او د کافرانو مقابله وکړي. هر شی بیل جهاد د کفر نظام نشي نړولای. د جهاد څخه بغیر هیڅ یو کار د کفر نظام نشي نړولای. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مکه مکرمه کې 14 کال تیر کړ، لیکن کله چې د جهاد आवाज نه و نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مکې څخه وایستل
لیکن کله چې مسلمانان مدینه منوره ته ولاړ هجرت یې وکړي نو په هجرت کې او په جهاد کې چې لس کاله وخت ټول یوازې دا نه چې حجاز مقدس فتح شو بلکې ټول نړۍ ته د اسلام دین دا ور معرفي شو نو جهاد د اسلام د غوړېدلو او د اسلام د عامیدلو او د کفر د نشاناتو د ختمولو یوازینی ذریعہ ده د دې لپاره الله تعالی په دې امت دا جهاد فرض کړی دی چې دا وکړي او دوم دا چې په جهاد کې دغه حکمتونه راځي چې مؤمن او مجاهد او غیر مؤمن او غیر مجاهد صابر او غیر صابر سره معلوم شي ظاهري خو ګرځي دا دعوه کوي ادم مجنون کیسه ده چې د لیلا په کوټه کې څلور پنځه مجنونان ناستو هر یو مجنونو د کوره به غوښي ورته راوتلې ګردو به خړلې یو وخت لیلا چاته چاړه په لاس ور کړو چې لیلا وایي چې دا د زړه غوښي دی او څوک راکی نو اړ یو چې ویل چې زه خو د دې مجنون نه یم چې د زړه غوښي ورک اخر یو چې رښتیا مجنون هغه چاړه جنې واخص دی او پیژندې چې دا نو دا الله تعالی خلکو تور معلومي دا حالات راولي دا نه پریږدي په هیڅ وخت کې دا پاتې کیږي صحابه کرامو کې راوستل پر موږ به خیر راولي دا حالات او بل دا چې په جهاد کې چې کله حالات راځي مسلمانان کله مغلوب شي په یو جنگ کې او شکست اخري نو د دې څو اسباب وي ځینې اسباب د مسلمانانو خپل کمزوري وي چې مسلمانان د اسلام او د دین د مقتضا او د اصول مطابق وي ځکه الله تعالی مستغنی ذات دی هغه خپل اصول غواړي به اصول د هیڅ چا کامیابی او د چا مغفرت نه کوي دا د الله تعالی اصول دی ولې الله تعالی مستغنی دی کوم څوک چې محتاج وي هغه د چا سره څه په اصول کې نرمي کوي او الله تعالی چاته محتاج نه دی خامخا به د الله تعالی د اصول مطابق چلیږي نو کله د مسلمانانو د اسلام پر اصول باندې کمزوري راشي تقوا پکې کم وي صبر پکې کم وي خیانت پکې راشي د غنیمت یا اختلاف راشي یا د امر به اطاعت راشي او یا پنځت کې خرابي راشي نو الله تعالی شکست راوړي کله د شکست وجه داوي چې الله تعالی د مسلمانانو ته خدای ته متوجه کېدل خوښ چې کله شکست راشي د خپل رب ته متوجي سي عاجزي پکې راشي او عموما که تاسو لیدلی تجربه هم په دی باندې ده چې هر کله یو مسلمان جماعت انتهایی ضعیف سي الله یې نصرت وکړي ولې په دې وخت کې دی خدای ته متوجي سي پر خپل اسباب او پر خپل ځان اعتماد نه کوي او دریم سبب ادا دی چې الله تعالی په دې سره دا ځینې کسان د ګناهو پاکي ځینو ته شهادت پر نصیب کې کافرانو ته نور جرأت ورکړي چې جنگ ته برابر شي خو په دې ټول صورتو کې د کافرانو په کامیابی کې دا ثابت نه ده چې خدای ته د کافرانو نظام او یا کافران محبوب الله د کافرانو سره محبت نکي نو تاسو دا فکر مکوئ کاوی ته غلبه ورکړسو یا د هغوی نظام یو ځای حاکم سو نو د دې معنا بداوي چې الله تعالی به دې سره محبت کوي هیڅ کله داسې نه او بل دا چې مسلمانانو ته د دې تعلیم ورکړسو چې کله تاسو ته کوم واقعات پیښ پر دې واقعاتو باندې غم ډیر مکوئ چې همیشه په هغه کې ژغېږي چې داسې و داسې و داسې بلکې ستاسو لپاره دوه شی پکار د آینده لپاره کلک عزم او کلک حوصله ولري د جنگ لپاره آماده شي او بل د تیر ناکامۍ اسباب ولټوي چې په تیر او کې زموږ ناکامۍ په کوم اسباب وسوه هغه اسباب پیدا کړي او هغه اسباب لمنځه یوسي چې آینده تاسو تعالی فتح درکړي نو پر تیرو باندې غم مکوئ ځکه هغه الله تعالی تاسو په تقدیر کې لیکلی و چې داسې وکړي د کوم شی چې په تقدیر کې لیکل شوی پر هغه باندې غم کول خو بیا پایدې دي بے سود او بے پایدې دي نو په کار دا ده چې تاسو پر اسباب باندې وژغېږئ چې دا مشته ناکامي په کوم اسباب پیښ شي هغه اسباب پیدا کړئ د آینده لپاره د هغه ځان وساتئ او د آینده لپاره عزم او کلک اراده ولرئ چې د کافرانو مقابله وکړئ په دې آیاتو کې الله تعالی مؤمنانو ته تر قیامت تر ورځې پورې جهادي اصول وښودل صدق الله